په دې خبرو باندې یقین مه کوئ دا ښځې تعویزګرو له مه لیږئ دا د منجورانو له مه لیږئ دومره کټورې ورسره د دغه نه ډک وي د تعویزونو نه او دا ښځه وردن نشي د قبر نه تاو راتاو شي یا قبر ته کینې او د قبر کاڼي په ځان پسې ومږي اوې دغلته چې کوم منجور ناستي مونځ او داسې نه یو د تعویزونو یو دومره ټوکرۍ ورسره ډکوي وایي راشه که نه د بابا د زیارت مالګه وسکه او دا ټوکرۍ سکه مه دغه مالګې خورئ دغه د غیر الله په نوم باندې دا مالګې چې کوم دی دا منښتې کړي د بابا په نوم باندې یو ګوتۍ مالګه ومنه او ورشه په دې کټوري کې واچوله دغې خوړل هم ناروا دي او مه دغه تعویزونه راخلی او مه دغه منجوران چې کوم دا ښځې ورځي لاس پیو زما په دې ځای دړ دی لاسونه پې وله ووخي او د بابا د زیارت مالګه وسکه او راشه تعویز د ځان سره ویسه دغه منجور یو مونځ نه کوي د الله نوم نه علي یو مونځ نه کوي او دا زنانه ورځي تعویزونه هم تېرلي او دغه ځای مالګې هم څټي او په قبرونو نه هم تاویږي او په قبرونو کاڼي هم په ځان پسې مږي زما عزتمندو دا څیزونه ټول د شریعت خلاف دي ګورئ زنانه هم د کورونو نه په خپل سر وزیل لږ په جان پړتال ورپسې کوئ لږ چانبین ورپسې کوئ چې آیا دا تعویزګرو لځي که دا ډاکټر لځي او که دا کپړو لځي او که دا ټول اوس ګرځي په تعویزګرو پسې نو ګوره دې خبرو نه څه کوي ځان وساتئ تعویز په چا باندې شوی څنګه معلومیږي یو سړی وایي ډاکټر لم لاړم ټسټونه مې وکړه ټول صفا دي هر قسمه دوایانې مې استعمال کړلې او زما په بدن باندې اثر دی درونوالی دی خوراک خوند نه راکوي یا زندګي مې بالکل لنډه تنګه ده نو دته یو تجربه کار هم ویلی شي دته یو عالم هم ویلی شي چې کیدای شي په تا د بد نظره سراتي یا د سحر سراتي یا د یو غلط تعویز سراتي نو دا مورته ویلی شي